قسم په خدای د ډمتوب په جامه کې همیشه د پښتون او د دین او د اسلام بیزتی کړې ده، همیشه په پښتون او په دین او په اسلام پورې خندا کړې ده. خو حیران دی ما چې همیشه د دوی خلاف اواز اوچت شوی دی. حکومت ټولې دومره مجبوره دي د دوی نه. آیا دا وجه څه کیدی شي؟ رحمت الله وبرکاته. ټولو ملګرو ته سلامونه. ملګرو د ټولو نه مخکې خدا پیغام مخکې شیر کې زما خبرې نن ډېرې زیاتې ضروري دي. ټول وروڼه به ښه په غور سره وړئ او لازم د کمنټس نه مخکې به دا ویډیو شیر کوئ او د کتلو نه مخکې تاسو اول د خبرې واورئ، دا ویډیو وګورئ، بیا دسې زه نورې خبرې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستانو څنګه یې ښه ټیک ټاک یې صحت هم ښه دی. ناروغه خلکو ته نه وایم، هغه چې کوم روغ خلک دي هغې ته وایم. زما چې کوم دا حساب کتاب دی، دا ګیټ اپ دی اوس، نو دا ښه په سوچ سمج باندې، ښه په مطلب دا دی غور باندې دا ما هر څه کړي دي. ما ډېر زیات برداشت وکړ، ډېر زیات مې صبر وکړ چې یاره دا خلک به ځای له راشي. دا چې کوم وران خلک دي بیماران، نو بیماران چې کوم دی ځای له را نغلل او دوی زما هغه ګیټ اپ چې کوم و هغه خوښ نه کو چې کوم زما صحیح مطلب غټه ګیره ښه پګړۍ دغسې لباس دې خلکو زما خوښ نه کو او دې خلکو چې دی الټا هغې پسې خندا شروع کړله او مسخرې شو. دا خبرې تاسو واورئ. دغه بې غیرته چې د ګیرې دا کم توهین ده کړې د نبي په سنتو پورې خندا کړې ده. یو نیم لیش ګیرې وه ویې واله اوس دغه خبره کوي چې زما کم ګیټ اپ و هغه د دې عوامو نه خوښ. نو خدای دې تباه و برباد کړه. دا تا د عوامو دپاره پرېښی وکړه، د نبي سنت دې پرېښي و. خدای دې تباه و برباد کړه. ته د خلکو خبرو ته چې ګورې نو خلک خو تا ته دا خبر هم کوي چې دا لور دې بربنډه مه ګډوه، دا لور دې پایه عزت چرته کښېنوه، ځان له دیاړي محنت مزدوري کوه. نو هغه خبرې د عوامو په تا باندې اثر نه کوي، الټه د ګیرې الزام په عوامو ورلګې. زه تا ته هېڅ سم نه یم، نه ته سړی نه د سړي بچی او نه در کې څه سړیتوب شته. خو دومره درته وایم او د KPK حکومت ته وایم چې لکه د دوی په سر داسې د چا لاس پروت دی چې تاسو مجبور یې راځي د پښتون بېعزتي کوي، د دین پورې خندا کوي، د نبي په سنت پورې خندا کوي او تاسو نه تپوس پوښتنې والا څوک نشته. زه حیران دیم چې ستاسو په سر لاس د چا پروت دی. زه حیران دیم چې ستاسو په سر باندې چې ته د MNA MPA لاس خو نه دی پروت و. ستاسو په سر دغلته دغه ګورنمنټ د KP دغه پولیس خو ستاسو په ګنده کاتو کې ملوث چرته نه دی. ځکه کو دا ملوث نه و نو اوسه پورې به تاسو نه تپوس پوښتنه کړې وه. د دې دین پورې خندا، په دې سنت پورې خندا، دا په پښتون پورې خندا، دا کلیام په عاشي پیلا وخل او ستاسو نه تپوس پوښتنې څوک نشته. نو دا ډېره د سوچ خبره ده. موږ عوامو ته پکار دی چې په دې باندې سوچ وکړو، په دې باندې چې د تحقیقات وشي چې دوی باندې د چا لاس پروت چې داسې کلماکلم خپل جسم شو کول، عوام تباه کول، د عوامو ذهن خرابول، د ماشومانو ذهن خرابول او کلماکلم راځه د نبي په سنت پورې خندا کوه او تپوس پوښتنې والا هېڅوک هم نشته. نو ډېره د سوچ خبره ده، په دې خبره سوچ پکار ده. دا پیغام مخکې شیر کې کو چېرته څوک داسې ایمانداره افسر وي په پولیس کې چې د دې سیس تحقیقاتو کې لږ معلوماتو کې د دغه ځای مقامي تانې ته موږ ریکوست کوو چې د خدای او د قرآن خاطر وکړئ، دا کسان راونیسئ، دا پوهه کې دا واچوئ، دا یو کال له واچوئ چې دوی نه د سړي زامن جوړ شي. ډېره مننه ملګرو، دا پیغام مو سره مخکې شیر کې. والسلام.